کسرې د سواد یا فتحې د دواد ولې وایي ځکه دې سره صدق میلان د قلب د یو بل ته راځي. کومې ښځې چې مهر نه نو په خاوند سپکوي وایي ستاسو مهر خو نشته مور پلار دې مهر مانه نه دی غوښتی په لکه په هغوی زیاتي غوندې وي کور نه یې ویستی او چې د کومې ښځې له مهر ورکي نو په خاوند بیا ګرانه یریږم که طلاق ورکم دا مهر رانه ځي او د ښځې خاوند سره محبت او مینه یې چیرې ما له ګوره دومره ډېر مهر راکړی بیا مقدار د مهر کې پرون ما تاسو ته ویلې وه خبره چې د شافعي صاحب په نس کوم شي چې سمن په بیه کې واقع کېږي هغه مهر دی او د مالک او د احمد په نس ربع د دینار ده چې 3 درهمه دي کم از کم دې نه زیاته مې ښودی شي او زمونږ په نس باندې 10 درهمه. نو دلته څه وایي آتو النساء صدقاتهن نحله ښځو له مهرونه ورکړئ. زمونږ خلک مهر فرضي مقرر کړي بیا نه ورکوي نو ورکړئ ونه دا د هغوی حق دی. نحله د زړه د خوشحالۍ نه ورکړئ هغه قاضي ته مه مجبوروئ په زور او په جګړو مه ورکوئ. او باب کثرت المهر امام بخاري وی کثرت د مهر بالکل جایز دی. ما درته ویلي د حضرت عمر واقعه ادنى ما يجوز من الصداق چې کم څونه دی وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. دې نه ما ویلو درته که نه چې دې نه څه معلومېږي چې زیات معلوم ورکولی شي کثرت المهر دپاره دلیل شو. یا قوله جل ذکرو او تفریدو لهن یو شی وله مقرروی. نو ګوره چې یو شی مقرروی یو حق نو هسې معمولي شی څوک نه مقرروي. تفریدونه معلومیږي چې مهر به مقرره او مهر به یو حیثیت لري. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد خاتم یا خاتم مهر دا ګوتما دا اوسپنې دی ولې نه وي. نو دا دلیل د شافعي صاحب دی ګورئ هسې ظاهر کې مالک او احمد وی زمونږ دلیل دی خو د هغوی دلیل نه دی ځکه 3 درهمه ډېر شی دی په هغې خو 1500 ګوتمې د اوسپنې کېږي په هغې خو د اوسپنې بلا ګوتمې کېږي. د شافعي صاحب دلیل شو دا د هغه دلیل شو. اوس به راشو مولانا صاحب جوابونه به ترې زه کوم خو لاول خپل دلایل درته ووایم. زمونږ لومبی دلیل دی پرون ما شروع کړی خو وخت کم و. ابن الحمام لیکلی دی په فتح القدیر کې ابن ابي حاتم په خپل کتاب العلل کې نقل کړی دی. اجمالی مې ویلی خو مې تفصیل به وروستو راشي. ابن ابي حاتم په کتاب العلل کې نقل کړی دی ابن الحمام فتح القدیر کې راوړی دی. ما ویلو چې لومبی راوی دی عمر ابن عبد الله اودي. دا ځکه درته ویم چې تا ته پته ولګي د دې د حیثیت چې دا حدیث څومره مضبوط دی. عمرو ابن عبد الله اودي دی لومبی راوی دی. کتاب العلل کې ابن ابي حاتم د دنه نقل کوي. قال حدثنا وكيع تاسو پیژنئ. دویم راوی وكيع ابن الجراح دی او دریم راوی عباد ابن منصور دی. بار بار تیریږي عن عباد ابن منصور. لومبی راوی څوک شو عمر ابن عبد الله خو ثقه راوی دی اودي. دویم وكيع ابن الجراح او دریم عباد ابن منصور. قال حدثنا قاسم ابن محمد قاسم ابن محمد ابن ابي بکر یو د فقهای سبعو د مدینې نه دی. ګوره راویانو ته وګوره څنګه مضبوط او ټیټ راویانې دي. او بیا هغه نقل کوي د حضرت جابر رضی الله عنه نه دی راویان شو. وی ګوره لومبی څوک شو عمر ابن عبد الله اودي. دویم څوک شو وكيع ابن الجراح. دریم څوک شو عباد ابن منصور. او څلورم څوک شو قاسم ابن محمد ابن ابي بکر یو د فقهای سبعو. او پنځمې حضرت جابر رضی الله عنه انصاري. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا مهر اقل من 10 دراهم. لا مهر اقل من 10 دراهم. نو ګوره داسې نه وایي چې تاسو مهر 10 مقرر کړئ بیا به موږ وایي چې زه د 10 هسې پیغمبر مبارک احتیاطاً ویلي دي خو کم هم کولی شي. حصر دی پکې. لا مهر اقل من 10 دراهم فتح القدیر کې هم دی او ابن ابي حاتم په خپل کتاب العلل کې راوړی دی دغه سند دی. لا مهر اقل من 10 دراهم حصر کوي. زمونږ دویم دلیل د په دارقطني کې دی
په متعدد اسانید حضرت علی تا داغه اسانید ما ته یاد دي خود ته پرېدوا متعدد اسانید دی علی ته ټول صحیح دي دار قطنی راوړل دي په اسانید متعدده او یوم نه دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تا هغه کې څه دي لا مهر اقل من 10 دراهم هم دقه الفاظ دي هغه جدا دي دا جدا دي لا مهر اقل من 10 دراهم لا مهر اقل من 10 دراهم اوس مولانا صاحب دلته یو بل اختلاف دی نو امدته مخکې کومه دا زما دلایل شو په مقدار د مهر کې دا زما دلایل شو او د هغوی یو دلیل شته دی په ابو داود کې به تاسو له راځي په ترمذي کې نه راځي چې رسول الله مبارک صحابي ته هغه ښځې ته وایي چې ملء کفې سویقین ملء کفې سویقین ملء کفې سویقین دوا کفا د اوربشو د سطوانو ور بیا د شافعي مستپاره دی احمد او مالک اسه غ دلیل ګرځي ځکه 3 درهم باندې خو په هغه زمانه کې یو بوجه سطوان کېدل درهم خو ډېر لوی شی و ملء کفې سویقین په ابو داود کې دی سموي ملء کفې سویقین په ابو داود کې دی ملء کفې سویقین الکه دا د شافعي دلیل شو ځکه دا خو د 10 درهم نن ډېر معمولی شی دی په یو درهم بلا ستوان کېږي لیکن مولانا صاحب دی کې یو 2 راویان کمزوري دي یو اسحاق ابن جبریل تاسو سره ابو داود کې څه کته شي اسحاق ابن جبریل بل مسلم ابن رومان اسحاق ابن جبریل دویم مسلم ابن رومان دا کمزوری دی اسحاق ابن جبریل او مسلم ابن رومان قبل سند مشتا یو بل مشتا فاغی کے مبشر ابن عبید دے او حجاج ابن ارتاد دے ادوار ضعیفان دی بل سند کے مبشر ابن عبید مبشر ابن عبید او حجاج ابن ارتاد بار بار تیرے گی ادوار ضعیفان دی خلقوی او بل دلیل دی نعلین والا کہ رسول اللہ مبارک سے تپوس کئی اردوی تی عن نفس کی ومالک بنعلین اخذ توی اردوی تی عن نفس کی ومالک تا سر مالم دی جاہل فدو نعلینو باندے ہم ضعیف دے اگئی کے راوی سوک تی عاصم ابن عبید اللہ دے پکے عاصم ابن عبید اللہ دی پکے بالاتفاق ضعیف دے او داغی بل سند کے عبداللہ ابن حجاج ابن ارتاد تے داغی پا بل سند کے حجاج ابن ارتاد تے ہم ضعیف دے دغه 2 دلائل کمزوری دی او دا دلیل مضبوط تے دا بخاری دے کہ ولو خاتم من حدید خاتم دا اس بنے نو مولانا صاحب بعض علماء خوردین هم دا جواب کوي دا اوس پنه مختلف گتمی دی و بعضو کار شوی بعض خشتی غمی پاکی خکولی وی 10 درهمو خدا جواب کمزور دی ذکر لو دا پارا تقلیل دی کمزور گتما یاد ہے دا جواب نویم درتا دا غملی کا دا با محمول کم پا مہر معجل پچا پا مہر معجل دے معجل فی نور و بیاور کئی ذکر رسول اللہ مبارک فیصلہ کرے صحابوں تجھ لا مہر اقل من 10 دراہم وفی روایت لا مہر دون 10 دراہم نو اگئی کی فیصلہ کرے نو صحابوں تپتر دا مہر مقدار نو دا با محمول کم پا مہر معجل او یا بے پا خصوصیت تا دے صحابی محمول کما لکسن چی اغا ابو بردے ابن نیار تا رسول اللہ مبارک فرمائی چی پشوک میاشی دی چیلو کے تا قربانی کو خلن تج جانا حدن بعد دا خصوصیت شو خلاص شو خبرہ اس دوے میں مسئلے لراشا چی قرآن پا مہر کے ورکول شے کنا
ما ویلو چې یو خدا دی چې قرآن شریف ولا مصحف ورکې نو هغه خو د ډېرو پیسو کې دی چې لږو هغه خبره نه ده ادا ده چې ستا قرآن یاد دی او ما تا ته دا ښځه درکړه بس دا قرآن مهر شو دا به ته دې ښځې ته ښې تعلیم د قرآن مهر شو که نه شو دیکھو شافعی صاحب وایي دا صحیح کېږي دلته خبر اخلاص کا شافعی صاحب وایي صحیح کېږي ائمه ثلاثه درې واړه وایي نه صحیح کېږي شافعی صاحب وایي صحیح کېږي ائمه ثلاثه درې واړه وایي نه صحیح کېږي او بل عتق اعتاق مهر صحیح کېږي که نه هلته احمد وایي اعتاق صحیح کېږي درې واړه ائمه وایي نه صحیح کېږي تاسو پوه شئ په خبره ما د هغې نه ویلي ما د هغوی دلیل څه دی هغه صفیه رضی الله تعالی عنها دلیل دی چې اعتقها وتزوجها جعل عتقها صداقها دغه دلیل او د دې دلیل دا دی چې رسول الله مبارک وته قد ملکتکها بما معك من القرآن د شافعي دلیل دی او زما دلایل دا دي آتوا النساء صدقاتهن دا زما یو دلیل دی ورکولا مهر نو ورکول تملیک دی تملیک په دغه دواړو کې نه دی نه قرآن ښودل تملیک دی او نه اعتاق تملیک دی ما خو ویلو چې قرآن شریف ته بل ورکې دا خو آتو پې ویلی شي آتو النساء صدقاتهن آتو څه معنا ورکه مالک وګرځوه مالک وګرځوه نو ته چې ورته قرآن ښایې په دې څه مالکه ګرځې قرآن خو یو وصف دې ستا نه هغه ته منتقل شو او اعتاق خو ازالة الملک دی هغه خو تملیک نه دی هغه ازالة الملک دی دا زما یو دلیل زما دویم دلیل دغه دی چې آتیتم احداهن قنطارا دا زما دویم دلیل زما دریم دلیل دغه بخاري کې دی او تفردو لهن نو چې یو شی ولا تفردو معنا یو شی ولا مقرر کا نو ګوره مال ته معلومیږي چې مال به مقرر ہے ویږي په خبره یو شی ولا مقرر کا دا زما بل دلیل شو یو بل دی قد فرضنا څنګه دی قد علمنا ما فرضنا على ازواجهم قد علمنا ما فرضنا على ازواجهم نو اعتاق کې خو په تاسو فرض نه دی او یوم بل درته ویلو که ستاسو یادي چې ان تبتغوا باموالکم ان تبتغوا باموالکم او د دې دواړو جوابونه مې درته ویلي دي کوم یو چې قد ملکتکها بما معك من القرآن دا به د عوض دپاره نه دا به د سبب دپاره شو سبب دپاره شو دا سبب یې دا دی چې ته د قرآن قاري او دې کې کوم ځای کې دي چې تعلیم دی دا وایه که نه ظاهر حدیث چې خدای قد ملکتکها بما معك تا سره قرآن دی په هغې مې درکړه نو قرآن تا ښځې له څه ورکړل مهر خو به ښځې له ورکې که نه که ته وایې مراد ته نه تعلیم دی نو تعلیم خو پکې نشته په حدیث کې حدیث خدای چې ته د قرآن ښکلې قاري په دې وجه به یعنې بې مهره مې درکړه حدیث کې خو لفظ د دې راغی چې د دې قرائت د وجې مې تاله بې مهره درکړه نو بې مهره خو هېڅوک قایل نه دي لکه دې باندې تاسو لږ سوچ وکئ که نه قد ملکتکها ته مې مالکه کړې د دې ښځې بما معک په هغه څه چې تا سره کوم قرآن دی یعنې د قرآن د برکت نه چې ته قاري دا ښځه مې درکړه بې مهره مې درکړه خو دې کې شته چې تعلیم پکې ته خدا وایې چې قد ملکتها بما معک من القرآن تا سره قرآن دی په هغې مې درکړه نو د قرآن نه خو تعلیم دې کې نشته او نه مصحف دلته صحابو سره مصاحف هم نو چې مصحف ولا ورکا ظاهر کې ستا حجت دیم نه نو به د سبب شو او مهر مثل لازم شو یا په خصوصیت دا محمول کا او هغه بل دی کې چې کومو چې جعل عتقها صداقها دا هغې مې درته ډېر ښایسته ښکلی جواب کړی دی دوباره درته نه وایم زه اوس ورپسې شه بشاشت د عرس هغه
تازگی د واده عرس تازگی ته وایي واده ته وایي بشاشت د هغې هغه سړي چې وادو کې تازه تازه وي نو سوال یې ته وکړه فقال اني تزوجت امرأة على وزن نوات دا هم د هغوی دلیل دی هغوی د وزن د نوات نه څه اخلي چې د نوات برابر د هغې د وزن برابر سره زر څه د هغې د وزن نو د هغې د وزن برابر سره زر خو د یو ماشي یا د میږي د خپې عمره وي ځکه نوات خو سپک شی دی که نه یو طرف ته ته لکې نوات واچوه بل طرف ته ورسره سره زر واچوه نو وی ګوره دا بیا د شافعي دلیل دی ګورې دا د احمد او د مالک نه ګرځي هسې وایي احمد او مالک زما دلیل سړی کوم دی نوات خو ډېر سپک شی دی اډوکې سره تو تله نو د ماشي د خپې برابر سره زر دی هغه 3 درهمه کم ځای وي خو لږ شی دی هغه 3 درهمه نه یا خو ډېر معمولي شی دی 3 درهمه ربع د دینار ده وره ځان پې پوهې که نه غوندې 3 درهمه څه دي دینار څه شی دی دا ډبله روپۍ د دې دقه مر دینارو د سرو زرو نو دا دینار 4 ځایه کا دینار چې دا کم د ډبلې روپۍ عمره دی د سرو زرو دینار سره زر خو درانم دی دا دینار 4 ځایه کا نو څلورمه عیسه اډوکي سره واچوه نو اډوکي سره برابر خیږي شل اډوکي هم درانه ده نو کوم ځای ستا دلیل ګرځي کاکا جي چې ته دا د احمد او د مالک دلیل دي هسې پردي خبرې دي د نوات برابر چې نوات سره کم سره در تلې ربع دینار سوال نه پیدا کړي ربع دینار سره در دومره درون شی دی چې مضبوط درون شی دی دا واچوه څلور سره در نه چې د دینار د دې زمونږ د دې اوسپنې دا روپۍ 4 ځایه کا اډوکې ورسره واچوه 10 اډوکې ورسره خېږي سره در خو لا ډېر درانه دي دلیل نه جوړېږي دا کوي شافعي به ګرځي نو زه وایم چې وزن نوات دا من ذهب دا د نوات صفت دی د چا صفت دی نوات من ذهب دا غي وزن نوات د چا د سرو زرو اډوکې د وزن نه مراد به قدر والم وزن نه به څه والم قدر به والم نو هغې نه خو د 10 درهمه نه چې د شلو نه هم زیات جوړېږي خلاصه شوه خبره ورپسې شه خبره ولګو بغیر داخل ورپسې شه خو زه به پکې قید ولګوم بغیر صداق مالیین بغیر صداق مالیین ځکه بې مهره خو د چا په نظم نکاح نه صحیح کېږي ها صلى الله عليه وسلم فرأ فيها ريبك قائمك رأ زما متعلق رأ قائمك زان لم غواړي بل لم ورکه او کرت کې شابه صلى الله عليه وسلم خبره مخلاص اکړه ها غرض د امام بخاری سره چې مہر کې عروض هم ورکول شي ساما ما در دا کټ پوزې په مہر کې درکړل ما در دا فرج په مہر کې درکړل بچ 10 درهم قیمت وی عروض او خاتم من حدید هغه کې مې کلام درته وکړه ها صلی شروط فی النکاح مولانا صاحب درې شرط دي درې قسمه د شرطونو دي یو باندې وفا واجب ده په بل وفا حرام ده په بل مستحب ده لومبي شرط سره چې تا سره د نکاح کومه خو د جنې د پلار په شرط کې دي چې د جنې له جامې اخلي دی له ډوډۍ م ورکې دی له دارو درمل هم کې دی له کوټه م جوړې په دې وفا واجب ده ځکه دې نه بغیر دا ښځه به څه کوي ډوډۍ به څه کم د پلار د کور نه به راځي جامې به د پلار د کوره راځي دارو به له پلار کوي څه ته به یې کوې کوټه به له څوک جوړوي کوټه ګورې د ښځې حق دی زمونږ په دې وطن کې چې ښځه وکړي او بیا ته ښځه ځان له کوټه غواړي نه یې ورکوي نه نه ته به دلته کې د مور او د پلار په دې کور کې په دا شریکه کې به اوسېږې د هغې خوښه د شریکه کې اوسېږي او که خپله کوټه بیا لګي کوټه د ښځې حق دی
په مهر کې ورته لیکلې ده چې لیکلې ده د بیا حق دی ګوره अब څه کوي په پردی کوټه کې به اوسېږي نو دا هغه شرط دی چې وفا پې واجبه ده دویم هغه دی چې وفا پې حرامه ده لکه ورته وایي چې تا له دا خلور په نکاح در کومه خیر دی خو یو میاشت به دا در سره تېره کړي نو بیا به هغه زړې ښځې له طلاق ورکوي لومبی له د سړي دوه ښځې دي دا ګناه ده دا شرط کې ښودل هم ګناه ده او په دې شرط وفا هم ګناه ده دریم څه دی دا ښځه دله در کوم خو دا به دې پېښور کې اوسئ او دا به له پېښور نه کراچۍ ته نه بوځئ دې ورسره دا شرط ومني اوس په دې کې من وجې پېښور کې اوسېدل باید چې پاتې شي ځکه دا جینۍ به مور پلار ته نږدې یا پېښور کې به د سړي روزګار ښي یا د پېښور ابو هوا به ښي مثلا من وجې به کراچۍ ښي د دې خاوند روزګار هلته دی دا خو اصله دی پلار د زړه دپاره د جینۍ د پلار د زړه دپاره پېښور ومنه روزګار هلته ښه دی د سړي مور پلار به هلته نو من وجې دا شرط منل بهتر دی من وجې نه منل بهتر دی نو په دې وفا مستحبه ده وفا څه ده مستحبه ده ځکه شرط یې کړی دی ورسره وفا مستحبه ده او که چېرته ته وفا په دې نه کې من وجې هلته کې ستا مور و پلار دي هلته د کاروبار دی نو خیر د جواز دله شته دا درې شرطونه درې قسمه قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع څه ته ویل کېږي مقاطع د مقطع جمع د یو شی پرې کول ختمېدل د حقوقو د شروطو په نظر راځي څه مطلب که شرط باندې د وفا وکړه بیا ختمېدل نه راځي او که په شرط د وفا ونه کړه نو بیا حق ختم شو مقاطع بله معنا کوم فیصلې د حقوقو څه مطلب چې تا پې دا شرط کې خو چې ډوډۍ به ورکوې چای به ورکوې نو دا حق د ښځې شو که نه دا د پې شرط ولګو چې پېښور نه به نه بودې دا حق د ښځې شو که نه چې دا د پې شرط ولګو چې هغه بلې ښځې له به طلاق ورکوې دا حق د ښځې شو که نه پوهېږئ که نه نو مقاطع الحقوق مقاطع ختمېدل د حقوقو یا فیصلې د حقوقو عند شروط وي نو څه مطلب شرط ته وګوره د شرط سره دا حق ختمیږي هم که نامناسب و بیا مه کوه سړی نه شي پوره کولی او که دا حق مناسب و نو بیا کېده دې سره حق نه ختمیږي بیا په بعضې شروطو حق ختمیږي په بعضې نه ختمیږي نو د عمر مقصد دا چې شروطو ته وګوره ښه شرط ولګوه خراب مه لګوه وقال المسور ابن مخرمه رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سحرا له چې ابو العاص دی دا هغه ذکر یې وکړو نو فاثنى علیه تعریف یې وکړو په مساهرت ده کې مساهرت خروالي ته وایي زوموالي ته وایي په دې زوموالي کې تعریف وکړي ډېر ښه زوم دی فاحسن ښه تعریف یې وله وکړه او قال حضور پاک وفرمایل حدثني چې ما سره دا ابو العاص د زینب خاوند چې دې ما سره کله خبرې کوي نو وصدقني رښتیا راته وایي دروغ نه وایي او چې وعده وکړي نو فوفالي د مناسبت د باب دی وعده چې وکړي وعده شرط شو که نه نو چې وعده وکړي وفا کوي نو په وعده وفا کوه خو کومه وعده هغه شرط باندې چې هغه من وجه مناسب وي من وجه غیر مناسب یا هغه شرط چې هغه من کل وجه مناسب وي من کل وجه څه ډوډۍ به ورکوي من وجه مناسب من غیر مناسب پېښور کې به اوسئ زه اوس ورپسې شه صلی الله علیه وسلم بس اوس مولانا دی ترکیب ته دی گویا کېرا احق مضاف دی ما اوفیتم دا مبدل منه دی و من الشروط تی بدل دی بلکې مبین دی و من الشروط بیان دی لکه پوهېږئ په خبره احق ما ډېر لایق هغه چې تاسو یې وفا کوئ من الشروط چې هغه شروط دي دا ان توفو به د شروطو صفت دی نو الشروط موصوف ان توفو به صفت شو نو موصوف سره صفت نه بیان د ما اوفیتم شو ما موصوله د الذي او ما اوفیتم مبین سره د خپل بیان نه مضاف الیه د احق شو او احق مضاف سره د خپل مضاف الیه نه مبتدا شو او ما موصوله په معنا د الذي دی دا خبر شو ما الذي استحللتم به الفروج استحللتم به الفروج سله د ما شو نو موصول سره د خپل سره نه خبر د مبتدا شو
اوس غوږ کېږده ورته معنا ته احق ما ډېر مناسب ده هغې نه چې تاسو پې وفا کوئ هغه څه چې دی هغه شروط دي خو کوم شروط ان توفو به چې تاسو د وفا اراده لرئ نو هغه ډېر مناسب هغه دي چې هغه شرطونه دي استحللتم به الفروج چې په هغې مو فرجونه حلال کړي دي د نکاح وخت کې مې ښودې دي څه مطلب ما ته ګوره د بیع پکې که تا شرط کېښوده نو وفا پکار ده واجبه ده چې وکړې خو که دې ونه کړه نو بیعه به ختمه شي دومره لویه خبره نه ده اجاره کې کتا شرط کېښوده نو هغې کې هم باید چې وفا وکړې خو که وفا دې ونه کړه نو څه دومره خبره نه ده اجاره به ختمه شي بل ځای به ځمکه واخلې خو که په نکاح کې عقد النکاح کې دې شرط ولګه وفا دې ونه کړه څه چل کېږي مولانا نکاح ختمېږي لویه تباهي وشوه لویه تباهي وشوه دې سړي له هم بیا ښځه نه ورکوي دا ښځه طلاقوي او ښځه هم بیا څوک نه کوي دې کې څه چل دې طلاقه کړه او هغه ښځه صیبه شوه هغه بیا څوک چته کوي او چې لا بچی یې بیا څوک چته کوي او د دوو خاندانونو منځ کې لویه دشمني جوړه شوه دغه ښځه چې په ګاونډ کې سوکوب کې د دې زوج هغه سره دشمني جوړه شوه که منځ کې بچي چې وي بچي هم ضایع نو لوی نقصان دی نو په نورو شرطونو وفا واجبه ده خو ډېر مناسب په کم شرط وفا واجبه ده ووایه چې د نکاح وخت کې نکاح ده چې تاسو پې د ښځې فرجونه حلال کړي وي ټول رسول الله مبارک ډېر عجیبه لفظ وی د ښځې فرجونه هم حلال څه مطلب خو دا شرط پوره کړه تا د ښځې نه فایده واخیسته امور شهوانیه دې پوره کړله ا دې صیبه کړله تاسو پوهېږئ پې ته چرګ اخیستل خو نه دي غوا اخیستل خو نه دي چې واپس پی کې وته ډېر خو تا د هغې حیا برباده کړه نو دا یو نقطې ته اشاره تو که استحللتم به الفروج سره چې تاسو پې فرجونه حلال کړي څه مطلب چې دا ښځه پردی و تا سره حلاله شوه دې ښځې سره جما وکړه د دې نه د لذت او خواهش واخیسته او فروج حلال کول بچي دې پې پیدا کړله تاسو نه پوه شوئ په خبره او بکارت دې ورته ختم کو او دا بل څوک ته په نکاح اخلي نو احق الشروط احق د شروطونه احق ما د هغې نه چې تاسو پې وفا کوئ چې کوم شروط دي خو کوم شروط ان توفو به صفت شو هغه شروط چې وفا پې پکار ده ځکه یو هغه شرط دی په هغې وفا نه ده پکار لکه دې بلې ښځې له به طلاق ورکړې اته مستثنا شو نو هغه ډېر احق هغه دي چې تاسو استحلال کړی دی په هغې د فروجو باب شروط التي لا تحل به النکاح اوس هغه ذکر کوي قال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق اختها د خور نه بل مراده ده نیکبختې خور یې ورته ووایي چې دا خو ستا دیني خور ده هغې له خدای خپل رزق مقرر کړی تا له خپل مه کوه دې سړي سره نکاح کړه چې د هغه لومبی ښځه شته او تا ته پته رو په هغه شرط لګی چې دا به طلاقی نو مه کوه بل چا سره وکړه هغې ته ولې ضرر رسوي لومبی ښځې ته زه اوس ورپسې شه ګوره خور یې ورته ووایي ها او دلته څه وایي لا یحل لامرأة حلال نه دي یو ښځې لره چې سوال کوي طلاق د خور بند ته څه وایي خور څنګه چې مسلمانان سړي رونه دي ښځې خویندې دي نو خپله خور له طلاق ورکړې خدای دې بې خوباسه مه کوه که نه دا میړه بل میړه سره نکاح وکړه که نه چې ته ورته وایې زړې ښځې له به طلاق ورکړې به څه کوي د هغې بچي دي تباه شوه یا به یې کوي یا به یې نه کوي بعضې ښځې کوي داسې تا سره واده کوم په دې شرط چې بلې ورته طلاق ورکړې مه کوه ښه لتستفرغ مطلب یې سي چې اوزګار کې کاسه د هغه بلې ښځې د هغې کاسه اوزګارې کاسه څه مراد دی د خاوند چې هغې له کوم رزق ورکوي صفحې نه مراد څه چې شوه لکه صحفې نه هله وایه که نه کاسه هغه ولې اوزګارې څه مطلب چې خاوند کوم رزق ورکوي ته وایې چې دا ټول ماله راکړي کاسه اوزګارول کنایه د چا نه ده د ما یحصل من الزوج لها فإن لها ما قدر لها هغې له چې خدای څه مقدر کړي هغه به یې تاره خپل نو خیر یې دویمه واده ورسره وکړه دا شرط پې مه لګوه باب صفرة المتزوجې اوس کوم سړی چې نکاح کوي هغه زیړ رنګ مږي څه حکم یې لري نو امام مالک رحمت الله علیه په بدن به نه مږي او په جامه مږلی شي که په بدن به نه مږي زیړ رنګ تشبیه د ښځو سره راځي دا رنګونه او لپسټک چې ورته وایي دا سړي نه مږي دا ښځې مږي او ائمه ثلاثه به د مالک نه هغې وایي چې نه به په بدن مږي او نه به په دغه مږي
کپړو باندې مګي او دې کې د رسول الله مبارک یو حدیث دی چې لا يقبل الله صلاة رجل فی بدنه شیء من الصفرة دې کساسې دی او بل د خلوق نه خلوق زیر رنگ دی د سړو د پاره ممانعت شوی دی خلوق نه د سړو د پاره مطلق دی که بدن وي که سو وي په بدن څوک سره پاره پورې کوي خلک چې په سوبه څوک سره پاره پورې کوي چې پورې کوي په څه باندې پورې کوي په بدن باندې نو اوس یو خبره ده که د ښځې د چپ چوپ دې کړي وي او غیر اختیاري درته څه رنګ ولګې ده معمولي غوندې نو خیر دی هغه معفو دی قصدن به نه لګې زه ورپسې شه او عبدالرحمن ابن عوف باندې حضور پاک هغه ژېړ رنګ لیدلی و ها داسې دی حاشیه کې دی هغه د حدیث سره دا ابو موسی اشعری روایت ته لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق في مسجد نه نه ښه في جسده څنګه شو في جسده شيء من خلوق هغه د حاشیه کې رشتہ نو مالک دې ته ګوري جسد چې په وجود باندې پورې کې ها اسوي په وجود باندې پورې کې په صوبه خیر دی مونږ وایو صوبه باندې ولې خیر دی صوبه باندې خو څوک نه پورې کوي پورې کوي څه چې رسول الله مبارک د وجود تخصیص وکړ چې خلک په وجود پورې کوي په صوبه څوک لفټ کې پورې کوي پوهیږي په او په صوبه پورې کول رنگونه ور کول خو د خود سره تشبیه راځي مخکې دا ها نن سبا ګورې دا نه ویل کان څومره سدي دا هه چې وته زویم دا شنه او سره جامې چې چولی غاړه کې میلونه چولی او زغاړه کې سره او شنه لپټې چولی سره او شنه لپټې او لاسو کې بنگړي بنگړي چولې وي دا دا ټامیان لکان دا ټول دا رنگونه منګونه پورې کوي په مخ لفټه کې پورې کوي د جنکو په خې کوي ابي جنې خولې ورپسې شه دیوان سخت ممانعت راغلی دی سخت ممانعت دی په دې باندې لعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال لعنت په ویل شوی لعن الله المخنثين من الرجال مخنث خدا کې نه وي چې قدرتي پیدا دی قدرتي باندې خلانت نشته خو الله پیدا کړی چې د خود سره تشبیه کوي او لعن الله المترجلات مترجلات چې کوم خد سړو سره دا چې کوم خد سړو سره تشبیه کوي الکانه وته وي د مترجلات معنا مې د توکسه الکانه او چې کوم متخنثین معنا درته کوم خدای مشکل مکوا جنې خوله خویږي په خبره څه شي جنې خوله دا الک د خزو پوار پیدا دی دا خزه په قسمت کې و خدا پکې راغی د خزو پوار پیدا دی څه مطلب شو دا مقدره جنې و خو به دې پکې پتیر کې راغی الکه څه خوشتبي کوما او دا جنې د الکانو پوار پیدا ده خو شي په خبره دا لوی شرمول جوړ کړی دی الکانو جنکو الکان دا یو ځل په خوا زمانه وا دا بسونو دا پلینکو چې نه وي هغه زمانه کې پلینکو چې نه وي د طالبو ما نو بس ته وختو نو رشو ډېر زیاته نو دا د کالج الکانو هغه هغه وخت کې هپی سرونه پرې خودل اوس هغه رواج ختم شو هپی سرونه بسو سټوکی به پرې خودل لکه د خزو په شانته دا سټوکی او دا یو رواجو چې دا چل به کاو په سر به لاس راخ دا چل به کاو په سر به لاس راخ دا اوس یو رواج شته چې سر داسې داسې وي کې داسې او زر په لاس راکاږي دا نو مخکې سیټ باندې د کالج الکان ناستو شاته د کالج جنکې زه ولاړم په بس کې نو هغه یو الک دا سټوکی ډېر وګړو داسې به کړو داسې به کړی یعنی شي جنې وته وي یاروري دا کالج جنې نه پیژند یاره خو سما نره جنې وت بس اوس پته نه لګي چې څوک و د چالو وا یاروري وی خپه نشي وی ستاسو رواج مونږ واغښتو زموږ رواج تاسو واغښت ستاسو رواج مونږ واغښت زموږ رواج تاسو واغښت چې سر دې پرې خو ته خو دې سر ډېر زیات تنګ کړي هر وخت داسې لقې ولاس پوي نو ولې دا کلیپ ورکه کلیپ پیژنې دا سر کې چې وی ها دا وته واچوا
دا ورته واچوه چې د کړاو نه خلاص شي. یاره چې دی ووایې که نه ټول بس هغه هلک پورې داسې په خندا شو. ما وی دله که تا کې حیا وي په دا ځمکه اوس ننوځه. وی دا واله دا ورته واچوه، دا کلیپ ورته واچوه په دې سر کې غسوټاریا. او دا هلکان چې سبا ښځې وکړي که نه، دا هلکان دا ټامیان، نو بیا مونږ له راشي یاره مولوي صاحب ما خو ښځه کړې ده، چا را باندې څه کړي دي، څه تعویض راله وکړه، څه دم راله وکړه، ساختونه ولیکه، څه چل شوی دی. نو بهر ټیک ټاک یم، خو چې کوټې ته ننوځم نو کار رانه نه کېږي. چا را باندې څه کړي دي؟ ما وی چا در باندې څه نه دي کړی بچې، دوکه ما سره مه کوه. ته بارم دغه شی او دنم دغه شی. تا خپله هلکانه ټوله په ارامېتوب تېره کړې ده، ستا شهوت ختم شوی دی. تا ټوله هلکانه په زناکارو کې تېره کړې ده او ټوله هلکانه د په لواطتونو کې تېره کړې ده. اوس تا نه کار نه کېږي، تا غلطي کړې چې تا ښځه کړې ده. نو دا جنجال نن سبا ډېر زیات جوړ دی، خصوصا په کالجونو کې، کالجونو هلکانو د کالجونو جنکۍ، دا یو مصیبت جوړ دی. تاسو ته پته نشته، دا اوس وایي 8 کاله مې د واده شو، 4 کاله مې د واده شو او زما بچی نه کېږي. تا بچی به څه وشي؟ ته خو ورور نه، ته خو خاوند نه، ته خو خور یې. پوهېږې په خبره؟ ته څه اوسه، ته خو خور یې. تا به سر بچي د کوم ځای نه وشي، ښځې غر کې کړې دوی مخکې ده. دقه دی زیړ رنګو. نو مالک دې نه معلوموي، وایي دی په جامه و. هلکه دې کې د جامې ذکر خو نشته، یا په جامه دی یا په وجود دی. که په جامه یې هم ناجایز او که په وجود یې یاده دې شوه که نه؟ حدیث مې راته ووایي، خو دا غیر اختیاري لګېدلی و، قصدن نه. ده ها مخکې ده ولیمه کې خبرې را روانې دي. ها ولیمه په لغت کې څه ته وایي، په اصطلاح کې څه ته وایي، مقدار یې څه دی؟ لږ صبر کوه، یو خبر دی نه پاتې انشاءالله. ها زینبه باندې ولیمه وکړه، نو فراخي ورکړه مسلمانانو له خبزن ډوډۍ. دې کې راځي خبزن، بل ځای کې حیسن، یو شی دی. خبزن ولحمن ډوډۍ به وه او د ډوډۍ نه پس خلک الوا ورکوي، حیث په تعارض نشته. فخرجا کما یصنعو، روت لکه څنګه چې به یې کول اذا تزوجا، چې واده به یې وکړو د پیغمبر مبارک، نو د ولیمې نو د واده نه پس، د واده د شپې نه پس په سبا له په ټولو بیبیانو ګرځېده. نو بیبیانو به ورته دعاګانې کولې. نو څنګه فخرجه کما یصنعو اذا تزوجا، چې واده به یې وکړو، کوم کار به یې وکړو، هغه چل یې وکړو. فاتی راغی حجر کوټو د امهات المؤمنین ته، یدعو حضور پاک باغوی د دعاګانې کولې، یدعون هغې به رسول الله مبارک د دعاګانې کولې. ثم انصرف لاړ، فرآ رجلین، 2 سړي فرجعا، ناستو خبرې کولې. نو واپس شو، هغوی ډوډۍ خوړلې وه، نور لاړل او 2 پاتې وو. حدیث تېر شوی هم دی، را روان هم دی. لا ادري اخبرته اخبره بخروج ما نسوی، چې راته یاد نه لري چې ما خبر ورکړو که بل چا خبر ورکړو. نو پیغمبر نو هغه 2 کسان لاړل، دا خبر ورکړه. نو راغی، نو کوټې ته د زینب ورننوت. وی زه ورپسې ننوتېدم، نو پردې راښکته کړه، زه اوس ورپسې شه. او څنګه دعا به کې متزوج ته، واده والا ته. ها دې نه څه معلومېږي؟ اغراض ته معلومه وه چې که د ښځې نه د تزیړی رنګ یا زر ورق غیر اختیاري ولګېد، پروا نشته. دا ته یو معلومه شوه. دویم دې څه معلومه شوه؟ په نورو زړو بیبیانو ګرځېدل، چکرې وهل، یو بل ته دعاګانې کول. دریم دې څه معلومه شوه؟ واده والا ته دعا کولی شي. دا موږ چې ورته وایو مبارک، دا دعا ده. مبارک څه شی دی؟ دا مخفف لفظ دی، یعنی الله یې دله برکت درکړي. دا مبارک مبارک چې موږ وایو، دا دعا ده، حدیثو کې ثابته ده، د برکت دعا. خو پیغمبر مبارک مبارک لفظ استعمالو، موږ مبارک مبارک لفظ استعمالو. ورپسې شه دقه مناسبت دبا بارک الله لك او لملو د تقلیل دی چې ډېر پکار دی، خو که نور نه یو چیلې ګډه ذبحه کوه.
نو بارک الله نو خلق نو حضور پاک بارک الله لفظ استعمالو تم ویلې شي بارک الله برکت خیر ته وای په دې خزه کې په دې تعالی خیر خدای پیدا کی یا مونږ مبارک مبارک وایو کویږي په مخفف لفظ ده ها اغا دعا اغه خذو تا يهدينا العرس چې واده وروړي عرس نه مراد ذات العرس ته چې کومه خذ راولي او دې زمانہ کې خو سړی بوزي پډولې کې واچي هغه زمانہ کې با جنې خذو بوتلا خاون کرا وللعروس او ناوي ته دعا کول وختي زوج ته دعا کول دلته زوجې ته دعا کول دې مناسبت شو هغه خذو ته چې کومه راولي شابه راتللو کلمات مور دما نو داخله کمال ردار تا د مور بوتلما نو دینه معلومی کی دا چې د جنې مور بوتلیش پیدا نسبت یو ډله د انصارو فی البیت پکور کې فقلنا غیب علی الخير والبرکه نو دې ماتم دعا کړو د ما مور ته موکړه جئت علی الخير دغه د پیغمبر دا وجه شوی جئت علی البرکه د پیغمبر بی شوی نو تعالی دې خدای خیر او برکت درکړي كنت على الخير كنت کا یا كوني على الخير والبركه وعلى خير طائر ستوي طائر خاطر کې مارغه ته وای چې مارغه خي طرف ته لاړ شي نو دی وای دا کار بهتر دی دلته ته مراد حسد على خير حظ خدای دې له حسد درکې شابه مولانا شابه وخالد کده جهاد نمخ کې واده کې کنه کې بعض خلک وای چې واده کوم چې عفیف شمه پاک دامن شمه بیا به جهاد وکړي ولی خامخا د انسان په ځل کې د خواهشات یو توجه وي نو واده به وکما چې دا واده به څنګه د اخر سره به څنګه ملاويږي نو دا تصور به ختم شي ولی چې تکل بیا جهاد کې په جهاد کې بل په پردو خذو په پردو لونو خامخا نظر لګيږي نو چې واده او کې عفیف پشي پاک دامن بشه دغه سوچ او تصور به ختم شي یا واده او کا جهاد کې مړ نشما نو دا جما به کوم د خدای سره نو که بچي پیدا شول یو زما په دې یو بدل مسلمان خو به پیدا شي کنه دا من وجه دا بهتره شو من وجه دا بهتره د چیرې جوادن کوم تر سوچ جهاد لنیم تل جهاد نراشم کوم با ولی کمل شم خلا به بیا سکے نو دا زو جهاتین شوخه من وجه یو شی بهتر من وجه بل بهتر شابه سي یا یوشع ابن نون نے ناکت لکری یا داود علیہ السلام نو قوم طویلا یا یتبعنی تابع دنی شي دما هغه سړی چې مالک د بوزعی د خزه دی کویدنې کړی دا نکاح کړی دا او اراده د واده لري به هغه سره ولم یبن به وادی نه کړی دې ناراضي دې لاول وادو کې بیا درش ولې واده دی او کې جما بو کې کله شهید چې بچي خو ته پیدا شي کړي یو نعم البدل خو پیدا شي کړي بل عفیف په شباره توجه وي او دا د شرط لګاو دا او پیغمبر مبارک نقل کړه دی په ونه کا نو کدا شرط یو بادشاہ لګی یا یو شرط نه لګی یو سړی په خپل وی اورې غلاول واده کوم بیا زما سیدا شابه ها دا ګوره امام بخاری ودنه وکالو چې پیغلی ها او ما وینو چې عائشه په خپل وی اذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة شابه عروه وی چې پیغمبر مبارک نکاح کړی دی خو هغه وخت کې نو عروه د نکاح وخت کې دی خو تابعی دی نو معلومیږي دا چې دا وته چا ویلې دي عائشه وته ویلې دي شابه ها دا حدیث مخکې هم تیر شوی دی ها بیا نه کاله ته تل سوکاله و چې حضور پاک وفات جو ها څومره مضبوط راویان دي قبیصه ابن عقبہ سفیان ثوری او هشام ابن عروه زمون ټول دین په دې راویانو بنا دي زمون ایمانیات او زمون اعمال په دې راویانو بنا دي تر دې راویانو په حدیث اعتراض کې عقل دا وجنه بعد قمقل دی بیوقوفان دا څنګه دا نه کالو دا خو رواج دی هغه زمانہ کې دا یو رواج دی زمانہ کې دا رواج نشته
دا خو په علاقه کې ما تاسو ته بل تفصیل ویلې دی ورپسې شه او واده کې د تیر شوی د شابه ها بنا واده په سفر کې ما ویلو چې د واده نه تعبیر په بنا ولې کوي ځکه چې واده به کو خدای مثلا راول به ول خیمه جوړوله اوس که خیمه جوړی کنه نو خود بنا ته اطلاق پکېږي ها انتو درست قانون تیر شوی دی ها او بغیر مرکبنا بعض خلق په وین دا خزه په اوخ سوره کې نو بوي بے مرکبنا ولا نیران دا اور دا غوی رواجو اور به وسره وړو دې د پاره چې ټول مری پکور کې د پخلی اور بلیږي اوس زمون خلق څه کوي اوس وسره په ډوله کې لاټې نوړي دا غریواجو سپورشتا اوس په ډوله کې خدای سره لاټې نوړي وی چې پرانا کې لاړ شي او کور پیرانای دا د خدو رواج نو هغه خزه د هغې سپېمې د ډوګو نه ډکه شي ځکه چې ډولی کې ورسره لاټې نه دا زموږ د خزو یو ګنده رواج دی ها مور ها فلم يرعني هيبت رانغي پما مگر د دې وجه چې نبی علیہ السلام دوحن اجاء دوحن نو خامخا به بنده یره راځي ګوره نه مرکب شته نه نیران اورونه شته ها انمات جمع د نامت یو خاص قسم قالین دی یو خاص قسم قالین دی قالینونه شابته نحو هذا غي مثل لکه قالین شو یا اسبل وتسوه ما درې شو اعلان د اچي پکوټه کې زاو سر پسې شه صلی الله علیه تاسو قالینونه جوړ کړی دي قلت یا رسول الله ان لنا من اين دا خو ګران شی دی قال انها ستكون یو پیشنګوئی ورکړه را دیونه چې دا ګناه ده ها او خذ بوزي ډاله کوي بوزي خاون لا ها وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا اسماعيل عن الشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها ضفت امراه الى رجل من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ما معكم لهم اما نشتا فان الانصار يعجبهم اللهو لهو تنبل شو نغاره شو یا درې ده کنه دا شو انصار دا وخت دي نو په واده کې دا کول شي پرون مې د تنور ویلې دي ها هدیه نا ویل وړل عروس سړی ته مو یو خدای ته مو وای دا واده زلمه یا جنې دا واده هغه له هدیه تحفه وړل ورپسې شه هر څوړي مټای سو کوړي سوک بل شیوړي سوک بل شیوړي ها او قال ابو عثمان وی مر انس راغی په مسجد د بنو رفاعه کې په بصره کې فسمعته يقول كان بسم اذا مر چې تیرې دبا بجنبات ام سليم جنبات علاقو ته وی په خوا او شا علاقو د ام سليم کې نو پاغي بور داخلي سلام به پیچو یا لکه پیګه ورتبه د ام سليم سره او دا د پیغمبر علیه السلام سو کوئی رضاعی ترورې وا او راجح دا چې دا د رسول الله مبارک ما ماخیل او مشرق زوا دا نیای د مدینه منورې د دوی د قوم وا یاد لري د خبره ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا تازه دلهاو دا واده زلمیو د زینب سره ما خو چې اطلاق په سړی او خده کېږي فقالت ام سليم نو انس وی ما ته ام سليم او خپل مور له وحدینا ارمان کوم هدیه او نبی رسول الله هدیه نه مناسبت د باب فقلت لها افعلي نو قصد او کتمر او غړو او قرط او فاتخذت حيصه یو حیثیت جوړ کالوه ته جوړه کا په بورما کټوي کې فارسلت بها معي لګل او کل بها په دې حیثه سره زما نبی عليه السلام سره زما څخه جمال راکړه فانطلقت بها الیه فقال ضعها
ثم امرني نقول پیغمبر مبارک پخپل او نه خوړلا وی ورشه خلق راو بلا وقال ادعوا لي رجالا سماهم چې نمونه و پلان کې وادعوا لي من لقيت چې د مسمى چې کوم مسمى مې کل د دین علاوه چې چا سره ملاقات کېږي هغه مرو غواړه قال ففعلت الذي امرني فرجعت فاذا البيت غاز دك باهله ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة لست بل يأكلون منه طعامنا ويقول اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصعدوا خوارش كلهم طول تصدعوا تفرقوا طول فخرج منهم من خرج وبقي نفر درې کسه پاتې شو الکه دې کې مې خبره کړې وکړه یو ځای کې درې دي بل ځای کې څه دي دوه نو دي درې خو هغه دوه خبرې کولې نو ځکه دوه یادوي يتحدثون گپ شپې لګاو قال وجعلت انس وذ چوروشم اغتم فکرمن شوما چې درې ولې نه پاسي پر دې دوی پاسي چې حضور پاک بیبي ورنه نوځي ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات بيبيان کوټو ته وخرجت بذنب رستو فقلت انهم قد ذهبوا ما وتوجدي لال فرجع اوره بل ذکر راځي چې ما وتوي او قبل چا وتوي ادا انس شک نه دی دا چا شک دی رستو راوي دلته پتاو لګیدلا چې وته انس ویلي فرجع ودخل البيت ورخ الستر پردې راخته کړو په حجره کې وما یعنی څه حجره نه مراد د بیت نه بار کور دی زو سره په کور کې وما او حضور پاک دن نشو وهو يقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه شابك اخوالها او غب شپ ما جوړه خبر د پاره مکه نه ها ناوی ماوی چې د عروس اطلاق په سړی خزه دواړو کېږي ناوی له جامه په سوال غوښتل یا غیرها غیر د ثياب او امیل غوښتل اوس هم ډېر ښځې چې ودیږي کالي پردي په سوال وغواړي ځان پرې مزین کې هغه زمانه کې به جامې په سوال غوښتې یو بل نه غریبي وکنه د ناویانو خپلې جامې وي دې نه دا معلومي کې ناوی ځان ډولې کولی شي او د هغه یو خاص قسم جامې باچي خاص قسم امیلونه باچي د بل نه په سواله مغختې شي شابه وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام بن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة بن اسماء قلادة فهلكت فاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قبيل كتابه فادركهم الصلاة وصلوا بغير وضوء فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه او دا استعارة د اسمان امیل غوښته نو چې په عام سفر کې امیل غوښته شي نو واده له په طریقې ولا غوښته شي واده له خلق تزین کوي او په امیل باندې د ثياب او اطلاق وکا او مولانا صاحب دې کې موږ سره حدیث هم شته او په شرط امام بخاری برابر نور وینډه یو وینځي زیال کمیسه چولیو نو یو عائشہ صدیقه وی دا وینځه ده وی د دې کمیس ته انکار کوي دا ګلابي کمیس ته وی دې ناغوندي او زمون په مدینه کې چې دا کمه خزه وادو نو دا کمیس په یو بل نه په سوال غوښته او دې به وادوست نه چې دا وینځه زو سر پسې شه فقال سيد محمد بن عبد الله محمد والله ما نظر بك يا مقتل الا جعل لك منه ما قال وجعل المسلمين فيه بركه باب ما يقول الرجل اذا كان وبه قال حدثنا صبر بن حاتم قال حدثنا چې بيبي لراځي سبب ها عن سالم بن ابي الجاري عن قريش بن الدباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امر بعضكم يقول حين ياتي اهله بسم الله انه وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا ثم قدر ما بينهم ثم قدر بينهما في ذلك وقضيا جنبني الشيطان ما ده شیطان نه وساته بلکې دا سره جنب او لرك شیطان ما رزقتنا چې بچي ثم قدر كمقدر ان قدر او قضي ولد لم يضره شيطان ابدا لم يضره سمانا بعضی بیماری د مست شیطان نه پیدا کیږي هغه نه محفوظ شي لم يضره او یا لم يضره ابدا گمراه بینه کی کافر بینه کی مرتد بینه کی اغوا بینه کی لم يضره دا معنا یا ان عبادی ليس لك عليهم سلطان هغه کې به داخل شي شابته بس بكم مولانا صاحب بس